مختب الحديث وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. دا حدیث عبد العزيز سے ابن روایت تا قال حدثنا دې کې اوس حدثنا سره شي لیکلي سنا لیکل صرف کنه نو تاسو د سوچونه کې لکه سنا سبحانك اللهم مراد کنه مغزي کې سنا یې نشي ګل هغه کې حمزه لیکل شنو نه بعد دي کې حمزه نشته کنه دی معنی رس د حدثنا جوړ د خو خاطی دولونه شکل ډیلیټ کړی دي صحیح ده مدینه مخ کې با قال لفظ ربوسی صحیح شو دا خبر سره زده کوي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف سے دا خبره کوي لما قدمنا المدينه کله سمو مدینه ته رغلو لما معنا څه ده کله ها کنه قدمنا معنا رغلو المدينه مدینه منوره تل شي بس مدینه عامه معنی کې وخت به شهر تل شي ټیک شو مدینه بس یې د عبدالرحمن څخه کله مدینه ته هجرت وکړلو ناغځ کې خو مخکې انصار حضرات موجود مو مهاجرین یو کنه یمو مانس کې پیغمبر علی السلام ورولای جوړه کړه اخا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیني وبین سعد بن الربيع دمو او د سعد بن ربيع په مانس کې پیغمبر سم ورولای وګرځواله اخا دو نمبر حاشیه ده کنه دو نمبر ته زر وخت ځای پوسټ شي لیکلي اخا من المواخات کسي ملګرتی تل شي ورولای تل شي مواخات من الاخوته دوا ملګری سره کې څه کې مرګری کې تاسو به سره کې وبل مدد کوي همدردی کوي ورونو خو نه بوسه لکه نسبی ورونو سوي دي تل شي مواخات سیدا اردو کې وته سیل شي مواخات معنا د بھائی چاره تل شي اسمو مانس کی بایچاره قائم کړه څه تاسو بنن بدرونو غنی وسه بیس مختصی فقال سعد بن الربيع سعد بن ربيع سے بیچی انی اکثر الانصار مالا زه په د ټول انصار حضراتو کې مول زیاتو سیدا فاقسم لك نصف مال دی عبدالرحمن سے ویلو سیدا سی ملګری زب د نیم مال ته درک نیم مو سره پوت شي وانظر او خپ نظیر سره وګوره ای زوجتی حویتا ایمود وی خزی دی هغه کې کومه وته خاخی کنه نزلت لك عنها غبطو د para پریک داون سیدا هغه سره بتو ادو کی وانظر منا وګوره کتل تل شي نظر نه وروته کنه زوجتی زوجه خزی دل شي زوجتی چه شول تسنیه شول سیدا ایمود وی خزی دی حویت کومه د خاخ شي حویت چش تل شي خدلت الشهويه يهوى نزلت لك عن زبون كوش جش تل شي پرې بګ دونی تل شي ها پایزه حلت څکل الول شي معنا ته لو پیر کې خو بیا ور باندې د تیر شي کنه بیا بالول شي تزوجت هته وسره واده وکي دځي کې وګوره دوی لیکل کنه وړو کونه دځي کې ځنه خالص حدثنا روزي بس فريدا فقال له عبد الرحمن سیبتیلو سو ډیره مهرباني الله تعالی سره خو کی لا حاجت لی فی ذلک دې ضرورت زنه مخصوصه سیدا بهوت هل من سوق فيه تجاره صدا خازي وغیرہ دي ضرورت نشته یعنی مول مارکو خدا را ته خدای د بازار کې چې تا زوی نشته زور کې ځون ته تجارت شروع کړ قال سوق قینقاع هغه ته ویل قال عبد الرحمن سیبتیل کنه سوق قینقاع دی قینقاع بازار څه ده حالت به تجارت وکي حيث سوق قینقاع تطلل شلت بازار ده قال دیس فغدا الیه عبد الرحمن مغزی تلوړو فاتا باقط وسمن زم سره کروت او کوچ یوړل سیدا باقتوین نه ده حاکنه باقتوین رتوي باقتوین سم باغل صيغه ده کنه دا خو به حرف جر شو اقط باندې ایک لیکل کنه اقت دې کې وړو کا یک دا بیا وړه خشبیل شروع کیږي اقت پنیر تل شکرو ته سیدا کورشل وسامل غړی ولا کوم شیون انده شاید مخکې څه غیر شیون جوړولو چې ما غای ځون سره وروړلو قال بمخقي ثم تابع على غدوه لكنا ثم تابع بیا به ارصات اطلالو الغدو سبایټم کې تجارت اول ورځي لوړو کنه بس بیا ارصات اطلالو تابع یتابع چشتل شي ارصات یو شي ته څه ماغه تل شي غدوه سبایټل شي پما لبسا
ډېر ټیم یې نه و تېر کړی سبعي څلوړو ان جاء عبدالرحمن راغلو علیه اثر سفرة هغه باندې زیړه خوشبو لګېدلې وه صحیح ده اثر و رنګ ورباندې داغ غوندې لګېدل او سپره منه زیړه خوشبو هغې زمانې کې خلکو استعمالوله څه کله واده بې څه وشو شب زفاف وغیره دغو ټیم کې به استعمالوله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نه تپوس کو ته زوجته نکاح دې کړی د واده دې کړی ده که څنګه قال ابو هريره ته عبدالرحمن صاحب نعم ها واده مې کړی ده قالو تل شي ومن یعنی چا سره د واده کړی ده قالو تل شي امرأة من الانصار د انصار قبیلې نه یوه ښځه د مغو سره مو واده کړی ده قال به تل څه کم سقطه باندې چې نمبر حاشیه ده که نه معنا اعطیته کسې لوندې ورسره لیکلي چې څومره شیان دې ورکړي دي نه څه دې ورکړي قالو تل زینتو نوات من ذهب د سرو زارو له شامل کړي د زړي برابر زینه چې شته شي وزن تیل شي که نه وزن زینتون عدتون په وزن ده که نه نوات چې تیل شي نوات زړی تیل شي ښه که نه مندتې زړه شولو د خطوري زړه دغه ټولو شیانو ته زړې نل شي کجوري زړه ښه ذهب سرو زرو تیل شي او نوات ذهب همداسې ټکي راغلي صحیح ده فقال له النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وتیل څه اولم ولو بشاتن ولما پخه که د واده وله روټۍ پخه که اگر شي و وزاوې د نه صحیح ده دا ذبحه که دې ځای کې یلي څه اولم امر صیغه ده که نه اولم یولم ایلام که نه څه وکه کروغه وکه ولما پخه که اهل ظاهر خو پېژندی که نه محدثینو که مخکې یو ګروه تېر شوی ده ظاهري حدیث ته کسې حدیث ولا جواتو ټکو نه معنا راخلي ښه دوی څه ولما واجب د سړي بنې ځکه پیغمبر څه مته امر کړی او امر خو هغه دپاره استعمالېږي واجب شي دپاره که نه موی څه نه د مو علماو په نظ امام ابو حنیفه حضرات څه دي دوی څه نه سنت مستحب طریقه ده ښه که نه ولما کول مختب الحديث وبه قال حدثنا أحمد بن يونس